مصنفین حضرات ترتیب د کتب حدیث کې سوال کتاب الایمان راوړي. صحیح ده. کتاب الوحی بخاری کې اول راوړی ځکه ایمان مغه باندې موقوف ده کنه وحی باندې. حدیث بس ما وا خبر ده. به کتاب الایمان ویل شو کنه عقاید وغیرہ شامل دي ورکه قدر تقدیر. به کتاب العلم ده. صحیح ده کنه. صحیح شو ځکه چې ایمان نه بعد اول شي د چیز د کول پکار دی علم. ټیک شو. هذا كتاب العلم. قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن وائل عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. أبل حديث مسلمتين دي غا صحيح ده. كل مسلم ومسلمتين اشته. صحیح ده. که مسلمتین ولا روایت نه راوړي مسلمین کې بیا شه د خزه داخله د زکات ټول وفي حکمه مسلمتين وفي حکم مسلمتون مسلمتون اور کې داخله ویلي زکات احکام ټول مذکر ته مخاطب دي کنه رجال ته مخاطب دي نصاب کې داخلي دي. ټیک شو. وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن ناصح عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو فرض عين أو كفاية. قال بي حدثنا قال أبو حنيفة امام ابو حنیفه رحمت الله خپل خبري خایخه ولدت سنه 80 چې زه په 80 هجری کې پیدا شوم. ښه 80 هجری سوي زما پیدایش په 80 هجری کې شوی دی. وحججت مع ابي سنة 96 وانا ابن 16 سنة. او پلار سره زه حج ته لاړم کنه حجۃ الاسلام سی فرض حج بس حج د پاره لاړم کنه په 3 هجری کې په 96 هجری کې لاړم. صحیح شو کنه. پیدا پڅوک شو 80 هجری کې کنه 80 نه 96 پورې سو کال جوړیږي 80 نه 96 16 سال شو کنه. زه 14 کال وم کسي وخت خپل وزخت کو. فلما دخلت المسجد الحرام کله زه چې مسجد حرام ته راغلم ماشاء الله ورأيت حلقة عظيمة من الناس خلق لوی حلقه وا. فقلت لأبي حنيفة فقلت لأبي پلار نه می تاسو کو حلقة من هذه دا چا حلقه ده. فقال حلقة عبد الله بن الحارث. فقال بنو درګه حلقة مخت ځان ته جمله شو. حلقة عبد الله بن حارث عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي زبيدي نه د خاکنه زبن فتحه د زبيدي صدا دي عبد الله بن حارث بن جز حارث بن جز الزبيدي زبيدي سي ولدا صحابي وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى مهم ورزقه من حيث لا يحتسب. کم سړی چې دین کې پوهه حاصلې پوهه حاصلولې خو معنا شي دین ته ټیم ورکوي کنه علم وسیلې مهمه. نو خدای پاک په دې څومره مقاصد دي کنه ضرورت زندگی دغه د پر د شي خدای پاک بوله کپیو ګرځي او رزق بوله د سي زینور کی چې پته بوله نه لګي. وبي حدثنا قال ابو حنيفة عن اسماعيل عن ابي صالح عن ام الهاني ليت رضي الله تعالى عنها قالت ام هاني رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لكن پیغمبر علیہ السلام عائشہ بی بی ته وی چې عائشہ ليكن شعارك العلم چې د تا شعار دی علم جوړ شي لکه شعار چې شتل شي جامو ته ویل شي کنه او چې نه جامې سدي وختو سره دی لګي شعر نه راوتی دی کنه چې دا خو دی بيخي خپل شو ګرځوا خاصه علم لره هو بي وګرځو خپل خاصه مشغله دی وګرځو ليكن شعارك العلم والقرآن چې دا شعار وګرځي سیده یو د سار وی د سار چته شي پاسه جامو تل شي ده د سار کنه شعار د سرطان بانه شعار کومي کپڑی دا
او ویختو طرف ته کومي کنه صحیح شو. به حدثنا قال ابو خلیفه عن علي بن اقمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي ابن اقمر اقمر یا یل شي د سیا النبي صلى الله عليه وسلم مر يقوم مر بقوم مر چې پر کې بقوم پیغمبر سم په څو کسانو تیر شو مسجد يذكرون نو کې الله تعالى فقال أنتم من الذين أمرت أن أصبر ان اصبر نفسي معهم أن أصبر لنفسي معهم ما ته حکم چې تاسو سره کې نو قرآن کې څنګه ویل دی وته واصبر نفسك مع الذين سيدا واصبر نفسك وما جلس وما جلس عيد لكم من الناس وما جلس عيد لكم من الناس ويذكرون الله إلا خفتهم الملائكة بأجنحتها دې مجلس څومره کسان دي فرشتي په وزر غوړي وغیرہ وغیرہ وعاشيتهم الرحمة سکینه په نزلېږي رحمت وذكرهم الله في من عنده خدای پاک د دې ذکر د خلکو ذکر فرشتو مینس کې کوي صحیح. وبه حدثنا قال ابو حنيفة عن حمد ابراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله العلماء يوم القيامة يجمع الله العلماء يوم القيامة يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول إني لم أجعل حکمتي في قلوبكم یو علماء تاسو چې ما د علم درکړی دا څه د پاره د دې د پاره چې الا وانا اريدكم الخير تاسو ما د خیر اراده وکړه اذهبوا الى الجنه جنت تلار قد غفرت لكم على ما كان منكم څه ګناونه د امید لما خو کنه. وبه حدثنا قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة دسيا وبه قال ابو حنيفة دسيا رحمهم الله عن القاسم عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا أو قال ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. دې حدیث نه سم معلومه شګه کوم سړی مونږ خبر را وتړل کنه مونږ یې دې سره د جهنمی ګرځي ځنه علماء کافر غني کنه زی تکذیب علی الرسول رضا وکړه صحیح خبره ده چې دا بس صرف ګناه کبیره مرتکب شول خو کنه خاوزي کی خبر اور بریک خبره دي چې شي ده خبره دي خبره ده د علم راغله کنه علم ولا باب مصنف سے ځکه قائم کړلو کنه چې ټول اعمال د پر اساس ته کنه عمل څنګه کوي علم د سره نه ټیک شو ځکه دې کې مقدم کړلو علم چې شتل شي علم پوي غته شي یو شی ته ذهن ترتل انشته حصول صورت الشيء في العقل کنه منطق کې موسی کتبی کې ارز کې رسي لاړه معنی بندای چې یو شی صورت شکل ته ذهن ترتل او دا علم نظری شایع ده خاک امام غزالی رحم الله دا مشوره ده صحیح ده لکه څنګه اختلاف دي کې دوه علماء صحیح بعضی د علم څخه دغه بدیهی شاید ضرورت نشه تعریف ته او بعضی څنګه نظری شاید دې ولې د تعریف به ته څنګه کوي امام غزالی رحمت الله علیه چې شی علم بدیهی نظری ده یعنی تعریف ته ضرورت نشته تعریف ته ضرورت شته خو تعریف کول نشه اصل کې واجب ده بدیهی اختی تعریف ته ضرورت نه کنه نظری اختی تعریف ته ضرورت وی او د کی بیا ته د پیژنګولې بسنګ کې مثالونو په ذری سره وکیږي ښا کنه د امام غزالی څخه د علم څخه د نظری ده تعریف ته ضرورت شته خو کومه دی ولا علمی معنا ده کنه علماء په نسبت هغه مولا علی قاری رحمت الله بیان کړی د العلم هو نور مقتبس من مشکات النبوه صداغه علم د پیغمبر اسلام د مشکات نبوت نه راخسته شو د مشکات نبوت شه دی اقوال افعال رسول دی کنه اقوال رسول صحیح ده او دا د انسان په زړه کې چول شي صحیح د پر مقام محل شه د زړه ده علم مطلق علم کنه به د علم وهابیه کې د شیغه خو بس خدای چوته ير کې یو کسبی د کسبی شای څه حاصلېږي صحیح ده علم وهابي کې وحی رسیدا خاصه الله تعالی نه صرف نبیانو سره خاص ده بل الهام ده د اولیاء سره خاص یو نبیانو ته خاص کیږي بل فراست ده فراست متقی مسلمان تحصیل کې اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله صحیح شو بل دي کې فقاهت ول ډېر فضیلت بیان کړل فقاهت څه د سړي لپاره
رزق کولویدلو یوه لویه طریقه ده. که کوم سړی څه غواړي څه مو باندې خدای رحم وکړي، لکه دې حدیث کې تیر شو کنه نو هغه ته پکار ده چې دین کې پوهه حاصله من کړي، حیث لا خدای رزق یحتسب. تنګۍ ختمه کړي. ورزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. او دې حدیث کې د مخته تیر شو چې عبدالله بن جزعیدي صاحب څه ده، هغه نه امام ابو حنیفه رحمت الله اول حدیث لیدل او سید اندی په باره کې فقه په باره کې صحیح شو کنه. د دې نه د امام ابو حنیفه رحمت الله شمول شو تابعیت. بل دې کې مسله د تغلیظ الكذب على النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ تړلو څه تغلیظ ده، فلیتبوأ مقعده من النار، د سړي د پر جهنم وعید د صحیح ده کنه. او اوس دا خبر راته وکړه چې د کذب یل چې شته شي خلاف یو کی خبرې تل شي کنه درو لکه چا باندې شی ورته درویغ ورتړي. خبر د اهل سنت والجماعت د مزاد پیغمبر سمونی درویغ تړل مطلقاً حرام دي. کچو وای سره زه خو دین فائدې د پاره کوم، اهل سنت والجماعت ایم مربات سدي دواندا کېدل. زن علماء سی وزعین د وضع کړي د حدیثونو تفسیر کې دونه خبرې څه جوړي غي څه دین د فائدې د پاره درویغ یل شي پیغمبر باندې کچې ته نرم خبرې جوړې خولي رنگیز عجیب بس خل دین ته په مایل شي دا جایز خدا خبرې فضول دي ښه دي او متعمدن چال خلیزي متعمدن لکه سړی متعمدن سنوي بلکې خنیت لري به خیر د خدا خبرې نه چلېږي متعمدن خاص متعمدن صحیح شو. نور حضرت څه کوي هغه د سي درویغو د حدیثونو جوړول غوړي ترغیب د پاره ترهیب د پاره ناجایز غني خدا خبرې فضول دي صحیح ده. او هغه دا خبره کوي چې د حدیث کې بلکې دا شته ده څه دوه درویغ جوړي لیدل به الناس خال په گمراه کوي که گمراه کول یې ردنې بیا ګونه شموتي څه نه ادا کېده نه د صحیحه ټیک شو کنه مسره مرپوري وایت موجود ده څه درویغ په یوې طریقې نه دی جیس پیغمبر خلاف څه درویغ د اجازه تر کو دین کې بیا اعتماد شته پتی کیږي صحیح ده. قرآن کې سوره مکذبون ویل یوم یذل المکذبین هغه نه چوک مراد دي ويل للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. خما غدا کنه مخته تفسیر شو ده کنه دا یو تکرار ده تکرار الذين يكذبون بيوم منکرین نو مراد دي بيوم الدين شتو غزي بس پیغمبر سمونه درویغ تړلو هیڅ اجازهات نشته صحیح ده خاص درویغ نه ځان درویغ نه ها کنه جایز ده د دنیا په کارونو کې نه دینی کارونو کې دنیا په کارونو کې به جایز دنیا کارونو کې خناشته کنه سره خبرې شتونه پیغمبر سره نه تړلې د خبرې اگر دا اوس مثال حدیث په باره کې دروغ ویل د سړی که زونه نه دویل پیغمبر سمي ور زیلوړ بوټر شکول غخونه بنی وسول غخونه سره سپینی کې دا زونه خبره جوړې د سنت طریقې ته ثابتول غوړي کسان دا خطبه بینوي نه شو کس یو شاید سینه د خلیص پیغمبر سمغه په باره کې حدیث نه رغلی یو طریقار پر نشه جوړول اذا جاءكم الرسول فخذوه واذا نهاكم فانتهوا کله دي خاصه دا صحیح شول دا بس دین کې شول دین کې دروغ شول اوس کله دنیا کارونه کې سړي دروغ لکه څنګه مثال لکه د دنیا کارونه یو شی یو کور کې یا سودا مودا کې خرید فروخت کې یا کې دروغ هغه خو کذب عام کذب ده کنه کذب علی الرسول دا ځون تشدد دین سره تړل دی عام کذب دا غول خپل بیانات شو دي څکه زبینو د پر جهنم وي صحیح ده کذابین خلق دون اعتماد سړی او چتیږي صحیح ده کله یو سړی غایې ده حدیث یې کنه مومن سره درویغ نشي حدیث په مفهوم کې گاډ واټ شي مفهوم کې گاډ واټ شي دي تنه د پکور علماء او قاعده تړلې سماد بینه حدیث مفهومي حدیث بینه عمل پوزو کې ګونو نشته د سیدوی سره د حدیث متعلق ز په خپل الفاظو کې تشریح کوم کمای زیاتای به بیان ورولي زونه نه مول ګمره چور کې سمېلوي کله لکه بل سړیلی چې جماعت در لزر کې دا تحقیقي وشو 3000 کې نه سوګر زونه نه خبر ورکې مول ګمره شمېلو کوچته دي سي انداشونه مول ګمره سور کې تړکا سمېلو کا زونه نه کمای زیاتای به ګونو ده کدی مغه شي ته تشریح کوي شاید ډیر الپوس په خارج شي څه پرونه کوي ټیک شو ها ځکه د سنت طریقه خو نه څه کپانو بدري کپړې ورشي یا پنځه کپړې الپوس سوريال شي خیر ده فزیتون ورکې نه راولي مفهوم بزیتی نه ربوس مترادف الپوس خیر دروړه کچو ته یو مفهوم څه نشي سمجاو کول